وما لنا او سعذر ذملا الا نتوكل چې موږ توکل ونکړو علی الله په الله جل شانه باندې وقد هدانا اخذ لنا سبلنا زمون لار زمون ولنصبرن موږ ضرور صبر کوو على ما اذيتمونا هغه څه تاسو تکلیف راکوي موږ ته وعلى الله او الله جل شانه باندې فليتوكل توکل پکار دي متوکلون توکل کوونکو ته قالت لهم رسلهم ويلبتا پیغمبران دي افي الله شك اي الله جل شانه کی مشک دي فاطر السماوات دي پیدا کون کی اسمانونو د اسمکی دي يدعوكم ليغفر لكم اغرب لتاسو د پاره دي چې وبخي تاسو من ذنوبكم سبحانه تاسو ويؤخركم او هغه مهلت در تاسو ته الى اجل مسمى مدي مقرر پوری قالوا دوی ان انتم نه تاسو الا بشر مثلنا مگر پشان مگر بنیادم پشان زمونږه تريدون تاسو غواړي ان تصدونا چې من کړی تاسو ان ما کان هغه سنه چې يعبد اباؤنا عبادتكم زمون پلارانو نکونو فقطنا فسروا تاسو متابع سلطان مبين دلیل اخکارا قالت لهم قل بيتا رسلهم پیغمبران دوی ان نحن جميع مونږه الا بشر مثلكم مگر بنیادم پشان تاسو ولكن الله لكن الله جل شانه يمن على من يشاء احسان کوي پچا چې غواړي من عباده دخل بندگانو نا وما كان لنا او ند ممکن مونږ لپاره ان ناتيكم چرولو مونږ تاسو ته سلطان دلیل او معجزه الا باذن الله مگر په اجازه د الله وعلى الله او هم الله جل شانه باندې فليتوكل التوكل فكار المؤمنون مؤمنان وما لنا او سعوز من دفارا الا نتوكل جم توكل نقول على الله والله جل شانه باندې وقد هدانا او خذل دمك لا رزق سبلنا لا رزق ولا نصبرن او من بزر صبر کو على ما اذيتمونا فاغسل تكليف را کوي تاسو مونږه وعلى الله والله جل شانه باندې فليتوكل المتوكلون توكل فكار توكل قوم برکو کی الله تبارک وتعالى د انبیاء کرامو تذکرہ فرمایي چې ازما محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مخکې هم موږ انبیاء کرام مختلف دنیا ته راغلي او د هر قوم په جبه کې موږ پیغمبر راغلي دي د پاره چې د الله احکامات هغه دوی ته وخی په دغه سلسله کې حضرت موسی علیه السلام اجمالی ذکر وشو قوم تراغي او فرمایل چې د الله جل شانه د نعمتونو شکر ادا کړئ نو تاسو به نعمتونه زیات شي او که انکار وکړو نو د الله جل شانه عذاب ډېر سخت دی او کچې تاسو د ټول په دې مقدس مکه باندې سونه خلک یې دا نه فرمانه شي د الله کفر وکړي نو الله تبارک وتعالى ته دا هیڅ نقصان نشته دی هغه بے نیاز دی ستایل شوی ذات دی بیا د قوم نوح قوم عاد قوم ثمود اجمالی ذکر وشو او بیا الله تبارک وتعالى اوس په دې کې د ټولو پیغمبرانو چې کومه مشترکه خبره و دا غي تذکرہ فرمایي چې پیغمبرانو دوی ته وی چې تاسو د الله رب العالمین د ذات مبارک شک کوئ چې هغه د اسمانونو او د ځمکې پیدا کوونکی خالق دی او الله تبارک وتعالى تاسو را بلی خپل ځان ته دې لپاره چې تاسو ګناهونه تاسو ته معاف کړي او تاسو ته مهلت درکړي نو د قوم د طرفنا د قومونو طرفنا د پیغمبرانو د دې دعوت جواب دا ملو شو چې ته هم زموږ په شان یو انسان او ته دا غواړي تاسو دا غواړي تاسو پیغمبران هم زموږ په شان انسانان او تاسو دا غواړي چې موږ هم د خپل پلار نه کو اغلار پریدو او تاسو خبره ومنو کله تاسو په حق باندې نو زموږ د خوخي مطابق موږ ته معجزات ښکارا کړي زموږ د خوخي مطابق موږ ته دلایل ښکارا کړي انبیاء کرام ورته په جواب کې فرمایي چې بشک موږ هم تاسو په شان کې د جنس په اعتبار سره انسانان یو لیکن الله تبارک وتعالى چې په چا باندې احسان وکړي د خپل بندگانو نه مقام نبوت لپاره مقام رسالت لپاره د چا انتخاب وکړي نو دا د الله تبارک وتعالى احسان دی دا فضل دی چاته مقام نبوت ورکړي چاته مقام رسالت ورکړي چاته مقام صحابیت ورکړي چاته مقام ولایت ورکړي نو حاسدین کفار دا غوینه سوزي څنګه چې الله تبارک وتعالى پیغمبرانو ته مقام رسالت ورکو مقام نبوت ورکو کافرانو ورسره حسد او دغه شان الله تبارک وتعالى صحابه کرامو ته مقام صحابیت ورکو او دې لپاره الله جل شانه فرمایي چې ما دوی ته د عزتونه رفعتونه د کامیابی ورکي ليغيظ بهم الكفار چې کافران اوسوځي په حسد کې د حسد په ور کې چې د کفار اوسوځو نو د انبیاء کرامو سره او د صحابه کرامو سره حسد هغه انسان ساتي چې د چا په ځای کې کفر اهل ایمان مسلمان کې دي نشي چې هغه د انبیاء کرامو سره یا صحابه کرامو سره حسد اوساتي او یا دا غوینه اوسوځي چې الله رب العالمین انبیاء کرامو ته صحابه کرامو ته د دومره اوچت مقام ولې ورکړي یو مسلمان داسې نشي کېږي نو لہذا الله تبارک وتعالى چې موږ له عزت راکړي دي د رسالت راکړي دي او موږ تاسو د خوخي مطابق معجزات نشو پیش کولای موږ چې معجزات پیش کوو د الله جل شانه په حکم باندې معجزات پیش کوو او د الله تبارک وتعالى په ذات باندې موږ توکل کوو او څه عذر د موږ چې موږ د الله رب العالمین په ذات باندې توکل ونکړو
حقیقت دا دی هغه موږ له هدایت راکړی دی او هغه موږ له لاره ښودلې ده. ضرور به موږ په هغه مصیبتونو او تکلیفونو باندې به صبر کوو چې کوم تاسو موږ ته رارسوئ. نو د الله تبارک وتعالى په ذات باندې توکل پکار دی مؤمنانو ته. قالت رسلهم ویل دوی ته پیغمبرانو دوی افی الله شک ای په الله جل شانه کې شک دی. فاطر السماوات دی پیدا کوونکی د اسمانونو او الارض زمکې دی. يدعوكم اغرا بلی تاسو ليغفر لكم د پاره دې چې وبخي تاسو من ذنوبكم گناهونه تاسو ويؤخركم او هغه مهلت درکړي تاسو ته الى اجل مسمى تسمو دې مقرره کړی. قالوا دوی ان انتم نه تاسو الا بشر مثلنا مگر بني ادم پشان زموږ تريدون تاسو غواړئ ان تسدونا چې موږ منې کړی عما د هغه سنه كان يعبد اباؤنا كان يعبد عبادتك اباؤنا زموږ پلارانو نکونو فاتونا فسروا تاسو موږ ته بسلطان مبين دلیل اخباره. قالت لهم ويل بيتا رسلهم د پیغمبرانو ان نحن نه موږ الا بشر مگر بني ادم مثلكم پشان دستاس ولكن الله عليكن الله جل شانه يمن احسان کوي على من يشاء پچا چوغالي من عباده دخل بندگان وما كان لنا او ندر ممكن موږ لپاره ان ناتيكم چرول موږ تاسو ته بسلطان دلیل معجزه الا باذن الله مگر اجازه الله وعلى الله الله جل شانه باندې فليتوكل توکل پکار دي مؤمنون مؤمنان ته. حالانکه انبیاء کرامو په هر دور کې یو ګڼ شمېر معجزات راوړي خو چې کوم حاسدین وي معاندین وي او نه منونکو خلک وي الله تبارک وتعالى چاته هدایت ورکول نو غواړي زړونو باندې مهر لګېدلې وي نو هغوی ته چې هر څومره معجزات هغه په هغوی باندې اثر نه کوي او بیا به هم وي چې زموږ د خوښې مطابق چې دی معجزه راوړه دا غرونه شاته بوځه او د ځمکه فراخه کړه او تا نه مخکې وروسته چې دی فرشتې او ملایک روان وي داسې مطالبات به یې کوو چې هغه د منلو نه دی. اگر چې نبي علیه الصلاة والسلام ته الله تبارک وتعالى وفرمایل چې د دوی دا مطالبات به هم زه ومنم د دوی دا د خوښې معجزات به هم زه ورکړم که بیا هم دوی ایمان را نه وړل دا ټول به هلاک کړم. د الله محبوب پیغمبر د الله تبارک وتعالى په حضور کې عرض وکړو چې یا الله زه دا نه غواړم چې زما مکمل قوم هلاک شي بلکې د دوی په راتلونکي نسل کې الله تبارک وتعالى به مؤمنان پیدا کړي.